أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. صدق الله العظيم. درود شریف وای. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د آیتونو کې یو څلورو مباحثو ته خیال کوئ. اول تحت لفظي ترجمه د دې آیاتونو، دویم ترکیبي نحوي د دې آیاتونو، دریم اغراض د علامه سیوطي په تعلیقاتو کې، څلورم اعتراضات او جوابات. اول بحث تحت لفظی ترجمه د دې آیاتونو. یا بنی اسرائیل، ای اولاد یعقوب علیہ السلام، اذکروا نعمتی التي زما هغه نعمتونه یاد کړئ انعمت علیکم چې هغه مې کړي په تاسو، وانی فضلتکم او بالخصوص ما تاسو غوړه کړی علی العالمین په مخلوقات د دغه زمانه. واتقوا یوما، د هغه عظیم ورځې نه ویریږئ، لا تجزي نفس عن نفس شیئا، چې بدل به نشي ورکولی هیڅ یو نفس د بل نفس نه هیڅ یو شی، ولا يقبل منها شفاعة، نبا قبلیگی د نفس مشفوعانا شفاعت، ولا يؤخذ نبا خسترکیگی منها د نفس مشفوعانا عدل سبدر، ولا هم ينصرون نبا دی مدد کی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، یاد کئی هغه وخت چې مونږ تاسو ته نجات درکو من آل فرعون، د قوم د فرعون نه، یسومونکم چې تاسو ته به رسول سوء العذاب، بد عذابونه، یذبحون هغه دا چې وجل به بچی ستاسي، ویستحیون به حیا کول به نساءکم ښځې ستاسي، وفي ذالکم پدیکار کی بلا و امتحان و من ربکم ثابت و در رب دستاسن عظیم و لوی. ترکیب تو گو رہی دیم بحث. یا قائم په مقام دادو کې فعل او فاعل بنی مضاف اسرائیل مضاف الیه مضاف سره مضاف الیه مفعول دادو چې فعل سره فاعل سره د مفعول نه جمله فعلیه. اذکروا فعل فاعل نعمتی مضاف و مضاف الیه موصوف شو، التي موصول انعمت فعل فاعل مفعول حذف ده جها، علیکم جار مجرور متعلق ستر انعمت پوری جمله فعلیه صله ده التي شو، موصول سره د صله نه دا صفت د نعمتی شو، موصوف سره د صفت نه مفعول ده اذکروا شو، فعل سره د فاعل سره د مفعول نه جمله فعلیه انشائیه جواب نه ده. وانی بدلتکم وہ حرف طبعا حرف حروف میں شباب الفعل نے یا اسم شو، بدلت فعل فاعل کو میں مفعول شو علی جار العالمین مجرور، جار سره مجرور نہ دا متعلق سے تفضلتو پر فعل سره فاعل سره مفعول نہ جملہ فعلیہ خبر دان نشان سره د اسم سره د خبر نہ جملہ اسمیہ مصدر پر تحقیقی. وہ حرف تقو فعل فاعل یومن دای مفعول موصوف اولائی نافیہ و تجزیب فعل نفسن فاعل شعن جارا نفسن مجرور جاسا مجرور متعلق تر تجزیب ہو رہے شیئن مفعول بھی شد تجزیب فعل سرد فاعل سرد متعلق سرد مفعول نہ جملہ فعل صفت دا یومن موصوف سرد صفت نا تا مفعول بھی شد اتقو فعل سرد فاعل و سرد مفعول بھی نہ جملہ فعلیش. ولا وحرف تفلای نافیہ یقبلو فعل من حجار مجرور متعلق یقبلو پر شفاعت نائب فاعل سے جملہ فعلیہ. وحرف تفلای نافیہ یوخذو فعل من حجار مجرور متعلق ستر یوخذو پر عدلن دا نائب فاعل سے جملہ فعلیہ. وحرف تفلای نافیہ ہم مبتدا ینصرون فعل ضمیر پر مستتر نائب فاعل جملہ فعلیہ خبر وترا سر خبر نہ جملہ اسم خبریہ.
او حرفیت اس دا ضرب مضاف معباد تا مقبول دے دے اس گرو دا پارا اس گرو از نجیناکم نجینا پہلا فائل کم مقبول شو من جار آل مضاف فرعون مضاف الیہ مضاف سر دا مضاف الیہنا دا مجرور دا من شجار سر دا مجرور متعلق سے تر نجیناکم یسومون پہلا فائل کم مقبول شو سو العذاب مفعول مطلق دا جملے پہلیا یا دا مفعول بهش جملے پہلیا دا حالیہ شو نجینا پہلا فاعل کم مفعول شو یذبحون پہلا فاعل ابناکم میں مفعول شو جملے پہلیا و حرفیت یستحیون پہلا فاعل نساکم مضاف مضاف الیہ مفعول شو جملے پہلیا و حرفیت فی جار ذالکم مجرور جار صد مجرور نہ اعتبار دا متعلق سر خبر مقدم شو بلا الموصوف من ربکم جار مجرور به اعتبار متعلق صفت اول شو عظیم صفت ثانی موصوف سر دوار صفتون مبتدا مؤخر شو خبر مقدم سر دا مبتدا مؤخر نہ جملہ اسم خبریہ شو تو ترکیب ہم سے سر خلاص خلاص نش درم باس تعلیقات تو گورے غرض د سیوطی په تعلیقات کی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت انعمت علیکم تذکیر څنګه وکي یاد کړئ الله دا نعمت دے دا نا بشکر علیها چې شکر په واسه هغه به موږ شکر وباسو چې شکر دے خدای دې نعمتونه دې راکړي وای دا شکر نه دی بتاعتی زما طاعت وکي عوامي شکر عوامي شکر دے دا شکر نه دی شکر څه دی عبادت د الله کو چې الله انعام درکړي یہ سڑی د زوی واده یو ډمانه پیراوستی ورته وګوره د زوی واده دی وای شکر دې د زوی واده مې دې شکر وکړه شکر به علاوه چې دا ډمانه نه پیراوستی شری طریقې سره واده کړو د الله تعالی کړه وانی فضلتکم ای اباکم دا د په اعتراض دا چې ما ورکړی تاسو په مخلوقاتو دیکھیں خطاب موجودین ہوتا ہے فی زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتا خو فضیلت علی العالمین نو ورکل شوئے مخکنو تا ورکل شوئے دیو عبارت پا حضر دا مضاف سر دیو انی فضلتو آباکم علی العالمین عالمی زمانہم دا دفت اعتراض دا خلاصت اعتراض دا مخلوقات کی خبیا امت دا خیر الرسول هم رازی خیر الامم امت محمدی نبی اپا امت محمدیم دیتا ترجیح حاصل ہوا فضیلت دے جواب کئینا عالمین مراد عالمین دا حقی زمانے مراد واتقو خوابو ویرے گئی یوم لا تجزی فیہی دا فیہی کی غرض دا پا دا اعتراض دا خلاصہ دا اعتراض دا لا تجزی نفسنا نفس شاید جملہ پہلیہ صفت دا یومن دے او قیدہ دا چکل صفت جملہ راشی فا حقی کی آیت پکاری چی موصوف تراجی ولا تجزی نفسنا نفسن کی آیت نشتا دے وی آیت پا کی حذف دے چی فیہی جواب بانے پوچھو ہوا یوم القیامہ کی غرض دے یومن مصداق بیانی دے یومن نمی کم اور از مراد دا اللہ ہوا یوم القیامہ دے قیام بیانو مصداق یوم ولا يقبل بالتاء والياء بالتاء یا دوار سر راغلی دے یقبلو شفاعتن و تقبلو دوار راغلی لیس لها شفاعتن دید پارا بشفاعت نہیں فتقبالا چا قبول چی لکہ اللہ وی فمالنا من شافین چی دی بوئی منگ پارا سپارش دا اقتباس وکر کتاب اللہ ولو یخوز من عدلن فدا فیدیا اشارہ دی خبری توقر چا عدل پتحید عین سر دے پیسو توی فیدیے تا عدل ندے عدل انڈی توی انڈے پیجنے اوخ بانے باری یا پخر بانے ابارم کتلے دے نیم دی طرف تے نیم دی طرف تے ہم کتلے دے کنا کم ورے چے پہ باری نیم دی طرف تے نیم دی طرف تے دے یو طرف تے یو انڈے وی دے بل طرف تے بل انڈے عدل دی تے عدل کسرے دے فرق پا کسا دے عدل پا احوالو کی استعمالی کی عدل پا احوالو اجسام ادوارو کی استعمالی کی دا عدل او دا عدل پا منز کے نسبت دا عموم خصوص مطلق دے کل عدل عدل ولا عکس عدل صرف احوال و اعراض کی استعمالی گی او عدل دا پا اعراض و اجسام دوڑ کی استعمالی گی
تاسو په پوښوي کپه نشي پوي ولا هم ينصرون يمنعون من عذاب الله ذی مدد بنکیږي چې بچ کړی شي وذکروا رو فاسی اشاره دی خبر دی نجیناکم مفعول به دی وذکروا فعل محذوف ده پا اذ نجیناکم یا اباکم دا مقصد ده پر اعتراض والخطاب به و بما بعده خطاب په دې سره ما بعد سره الموجودین په زمانه نبی نا صلی الله علیه وسلم هغه خلکو ته چې نبی علیہ السلام زمانه کې موجود او يهوديانو ته اخبروا بما انعم على ابائهم دې ته خبر ورکړه چې په نعمتونو چې کوم نعمتونه الله دې په پلارانو کړی دي تذکیر لهم بنعمت الله نعمتونه ور یادې لیومنو دې لپاره چې دې ایمان راوړي من آل فرعون یسومونکم یذیقونکم چې در سکل به سوم سکل توي سوء العذاب اشده سخت عذابنا والجمله کې حالت نحوی دی یسومونکم سوء العذاب د تقیدا جمله ترکیب کې څه واقع سي والجمله حال من ضمیر نجیناکم ضمیر د نجیناکم د کوم نه حال دی یذبحون بیان لما قبله دا دفع د اعتراض دا خلاصه د اعتراض دا دا یذبحون اربعات به ولې ذکر نه کو یسومونکم بیا تب کړي وي دې جواب کوي دا بیان دی دا سوء العذاب د پاره هغه مبین شو او د بیان د مبین په منځ کې اربعات نه کنا ابناکم بچون المولودین غټ بچی نو مراد المولودین هغه بچی چې کوم بنوي نوي پیدا کېدل واستحیون معنا یستبقون ژوندۍ به پرې خو دي استحیا سلور معنا غانی دي ګورئ استحیا استرقاق تم وي واستحیون نساکم وینځي کولې به ستاسي خزي دیم واستحیون ژوندۍ به پرې خو درې نساکم ستاسي لوریان دریم ويستحيون يفتشون نساءكم لټولې به ستاسو خزي چې بچي راوړې کني دې راوړې حامله ده کنه ده یا ويستحيون ستاسو د خزونه به حیا اخیستله ازاله د حیا د ستاسو د خزو به کوله د هغوی بروج به قتل حیا فرج ته وي نساکم دا ولې دا ذکر کوم په قول بعض الکهنه بعض ساحران او تویل ولهودتا ان مولودا یولد یو الک په پیدا کیږي په بنی اسرائیل کې یکون سبب لذهاب ملک کا ساده بادشاہي د ختمې دو سبب په جوړیږي نه دوی راشه لکان مړ کوي وفي ذالکم او په دې عذاب کې یا انجا کې بلا او ابتلا او انعام دې کی اشاره دې خبره توکړه چې بلا د ازدادونه ده امتحان د پاره هم استعمالي کی او د انعام د پاره هم چې بلا نه مراد ابتلا شي نو معنا بداسي چې په ذالکم په دې عذاب کې ابتلا او امتحان او کا د بلان مراد انعام شي ذالکم کې به اشاره انجا ته وشي او فی ذالکم په دې انجا کې د اخلاصي کې انعام من ربکم تاسو طرف انعام عظیم لای دریم باس تعلیقات اعتراضات او جوابات اول اعتراض دار مخ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم دا جمله خو مخ کې تیر شوی دا دویم ځل ولې کړه دا خو تکرار خو طالبان وای سنی دي جواب دار تکرار نشته د دوه وجو یو وجه دا ده چې دلته انعامات ذکر شو ور سره تخصیص بعد تعمیم هم وشو ان فضلتکم اول ته انعامات ذکر شوی دي تخصیص بعد تعمیم ور سره نه شي
گویا کی التا د انعامات نرست حکم ذکر شو ووفو بیاهدی اوفی بیاهدکم او دلتا د انعامات نرست بالخصوص یو انعام ذکر شو چو انی فضلتکم تکرار رانا غی کنا اگا بدل شو دا بدل شو دیم مخ کی تذکیر د نعام اوشو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم اور سره ترغیب هم ذکر شو اوفو بیاهدی اوفی بیاهدکم ستاسی سره میں چکم وعدی کړي دا بدر کم دا ترغیب دلتا تذکیر د نعام اوشو اور سره ترہیب ذکر کئی ترہیب واتقو یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا گویا کی دلتا تذکیر د نعام اوشو سره د ترہیب نا اولان د تذکیر د نعام اوشو سره د ترغیب نا فرق فکر آگئے علتا اختران دا تذکیر دا نعام سر دا ترغیبو دلتا اختران دا تذکیر دا نعام سر دا ترغیب شو فرق فکر آگئے کنا قیود سر شے بدلی گی کنا دیم سوالدار ونی فضلتکم علی العالمین دا خو په نعمتونو کې دام راغی کنه اذکروا نعمت ازما نعمتونه یاد کړئ نعمتونو کې دام دی چې فضیلت مې درکړی ده نو دای دوباره ولې ذکر جواب دار دی ته وایي تخصیص بعد التعمیم او دا قبیله د تجرید نه د تجرید نعمتی ګوره چې مخکې ذکر شو گویا کې هغه کې دا نو ذکر دا جدا ذکر کې چې ونی فضلتکم تاسو سبحان الذی اسرا بعبده لیلا کې کم تجرید ویره یا موزیال معنن کافیه کې کم تجرید ویره په تجرید ته خیل و د نعمتی شوی د فضیلت نن فضیلت دوباره ذکر صحیح شو او تخصیص بعد تعمیم خود سے فائدې نه پاره فائدہ پکې څه فائدہ پکې دار چې دا روحاني نعمت ته چې په خلکو مې غوړه کړی ای دا په روحاني نعمت په ټولو کې غوړه دی او خدای او سړی ته په خصوص ملاویږي نه دای ځکه یو سړی ته یو 1000 روپۍ ورکي بل سړی ته 1500 روپۍ ورکي بل سړی ته 200 روپۍ ورکي په دې ټولو طالبانو روپۍ وویشي دا نعمت څه کنه او یو دی طالبان لوی چې ګوري تاسو ټولو کې دا سړی غوړه دی کوم یو فضیلت د 500 والا او کدا د غوړوالي والا دا غوړواله چې کوم دی دا ګوري روحاني نعمت دی او دا روحانی نعمت اشرف تے پر نسبت سر مادی نعمتا ندائی بالخصوص ذکر کچی ونی فضلتکم دا ونی فضلتکم دا جملہ گوری عطب تا پا نعمتی باندی اس گروہ بانے نا دا عطب وانی اذکروا نعمتی واذکروا انی فضلتکم دا انی فضلتکم عطب دے پا نعمتی باندی تاسو بانے با اعتراض راشدہ خدا عطب دے جملے نشو پا مفرد باندی تاسو په جواب کوي ونی فضلتکم ان سره د اسم او سره د خبر نه دا قائم دی په مقام د مفرد کې په تعویل د مفرد سره مفرد عطف شپ مفرد دریم اعتراض انعمت علیکم دا سله د التی دا معترض وای سله کی آیت پکاری چې موصول تراجی او دلته نشتا جواب دارې چې بل خبره د آیت کله فضلین بیا حذف کیږي دلته حذف شوی انعمت ها علیکم مفعول له کنه حذف شوی واتقوا یوما دا یوما ګورای مفعول به دے دا اتقو دا پارا مفعول فیہی نہ دے دیکھ خطا نشای گو رئی مفعول فیہی نہ دے ذکر کا مفعول فیہی سن معنی بداسی سی ہوئی رے گئی یومن پا حغیورس کی ہوئی رے گئی اتقاب پا کمزے کے مطلوب شی طلب دا اتقاب پا کمزے کی ہوئی شی قیامت پر اتقا سے پیدا کئی نہیں کئی کہ اتقا خو عمل دے قیامت پر عمل سے پیدا نہ کئی دا عمل جزاو دا سزا و رز دا تاسی پی پوچھ چاہی نا اتقو یومن دا دیورزی نوی رے گئی پا دیورز کے موی رے گئی دا دیورزی نوی رے
فرق باندې پوښوي کنه صحیح وي دې کې خطا کیږي ملایان یوم خو ضرب دې کړه استه مفعول فيه جوړ کی معنا دا څه شو چې اتقا واقع کوي پس کوم وخت کې واقع کوي په یوم القیامه او اتقا وقود اتقا په یوم القیامه څه پیدا کوي نه اوس دې مونږ ته اوس امر دی چې یوم القیامه نه ویری د دې قیامت د ورځې څلور صفاتونه ذکر کړي یو دا لا تجزي نفس عن نفس شيئا دیم دا ولا يقبل منها شفاعه دریم ولا يؤخذ منها عدل څلورم دا چې ولا ينصرون دا څلور ولې ذکر کړي زکا دا څلور ذکر کړي چې دنیا حالات ته او قتل یو سړی را پاسي کی حکومت دا سړی ونیسي دنیا کې څلور کار کوي د دې سړي د اخلاصې دلو کوشش کیږي نه څلورو طریقو سره یو طریقه د پلار ورشي را د بچي میډه نیازبین دی پتا را پرې د حوالات کې بزش پته رقم یو طریقه خدای هغه کومه خدای کوي نه مانی نو بیا پلار څه کوي بل طریقه کوي راشد ته ناظم صاحب ته یا چرمن صاحب ته آیا منبر صاحب ته جرازه سپارش تر اثر لاړ شدا پکې ملته نشته حوالات کې ډېره ګرمي د بچي مشفقور کیو بیا ور سره سپارشي لاړ شنو راپری دي راپری نه دي بیا واپس کې ناظم صاحب ور سره شي ورته ولاره کې ورته چې دا د خر بچی دي دیله چې سوار نه کینو د څه خبره نه مانی دا ورته وي دا د خر بچی دی اکسید وخت پکې اخلي وای دا د خر بچی دي دیله چې سوار نه کی دا چې تر راپری بیا درې مہر پلار را پاسی کی او دې ناظم صاحب ته 15000 روپۍ ورکړي چې زدا ورکا بس ناظم صاحب دې 15000 کې او 3000 غي ته ورکړي او 2000 خپل جیب کې واچي خوشي کی یا دای څنګه ورته نه نه موږ د پیسو والا نه پریک دي په پیسو یې پری نه دي درې مہر بم کارونه بیا څلورم کوي څلورم زور کوي زور دا څلور استعمالي کی کنه څلور الله جل شانه دا څلور صفاتونه د دې ورځې ذکر کړل چلته دا څلور وانه نه پکاري پلار د زوی په ځای کې جیل کې نشي کېناسته د جهنم لا تجزي نفس عن نفس شيئا سپارش ناظم صاحب هم نشي ورواستل ځکه ولا يقبل منها شفاعه پیسیم نشي ورکوله ولا يؤخذ منها عدل رشوت ملتن چلی ولا هم ينصرون او نور مدد کیږي چې ځان سره مرګري او ځکه شپې په حمله وکي او زوی درو باسي ولا هم ينصرون دا دا سلور په خپلو کې داسې ترتیب دی د دنیا حالات تو مطابق دا سلور صفاتونه دی یو خو یو سوال دی هغه دا دی چې دا درې وانه جملې پیلي ذکر کړي لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ من عدل ولا ينصرون دا جمله اسمیه ذکر کړه دا ولی دا ځکه چې په دې درو مخکوک کې تجدد پلار چې ځان پیش کوي د زوی په بدل کې دا همیشه خو نه کله کله یې کنه چې 15 منټه خبرې چې باري راو باسي نو بیا خو پیشي ختم شو دیم سپارش سم سره همیشه خو نه ولاړ سپارشي هغه یو 15 منټه ور سره لاړ چې بیا راځي دریم پیسو ورکولو ټیم د رشوت ورکولو ټیم هر وخت کې لګ ټیمي او د مدد سوچ د بندي یا د مظلوم د مدد سوچ دا خو د سړي سره پلار سره په 24 غنټې کړه په طریقې د استمرار سره کړه ځکه ویل ولا هم سرونه غي جمله اسمیه ذکر بل سوال دا دی نفسن فاعل د لا تجزی دی او شیئان مفعول دی او نفسن ور پورې متعلق دی دای نکری ولی ذکر جواب دار نکری ذکر کړي چې تفید العموم نکره مفید د عموم ده کنه هیڅ په پکې وای مطلب نشي ورکوله هیڅ یو نفس ده هیڅ یو نفس نشه هیڅ یو شی باندې شي ورکوله چې نه په دغه پکې راشي عموم پکې راشي ولا يقبل منها شفاعه ګورئ لا تجزي نفس عن نفس شيئا کہ اول نفس شافعه ده ادب نفس مشفوعه ده او شیئا سپارش
دا شیعہ یا مفعول به ده د تجزیه د پارا یا مفعول مطلق ده مفعول مطلق ده به اعتبار المعنى د شیعہ معنا د جزاء ما لا تجزي نفس عن نفس جزاء ما بیا به مفعول مطلق دلته اوس اعتراض ده لا يقبل منها او لا يؤخذ منها دې کې دا منها کې دا ها ضمیرونه چا تراجی یا شافی تراجی ده یا مشبوه تراجی که شافی تراجی شنو معنا بداسي شي ولا يؤخذ منها شفا نه باخستل کیږي د نفس شافیانه سفارش شافی د مشبوه سفارش نشي کولای که مشبوه تراجی شي ولا يؤخذ منها شفا د نفس مشبوهانه به سفارش نه قبلي فیشن او ولا يؤخذ منها عدل و د منها ضمیر نه شافی تراجی دی اولنی نه پستا ولا يؤخذ نه باخستل کیږي منها د نفس شافیانه عدل و ذکر رشوت خو یو ثالث ور کوي شافی په خپل غوی ډایرک نشي ور کولای خپل غوی ډایرک نشي ور کولای دا په خوا خبرې وي تفاسیر لیکلي دي اوس په خپل مور کولای زه زری باړې نه راتلم بس کی په خوا وخت کې ډېر کلونه مخکې او هغه یو زنانه وه او څه د غیره بار کړي وو په خوا به دې باړې نه دا مالونه راوړل کېدل که نه دا قچاقي مالونه او مطلب دا چې د ښځو به راوړل که پیدا به پکې ونه چې یو بوجۍ وه که د کپړې څه بوجۍ وه او پولیس راوخته کشته ماله او ماشوم هم د دې ښځې سره او بس راکوزه کوه بس دې بوجۍ له ولګېده زورونه کوي او به دا ښځه ورته سوال جاري کوي خو نه مني او بس غریبي مې ده او بس یو 2 روپۍ ګټه مونده او نه منل او هېڅ ته چې کوم دی بس کلینډر دا پولیس د لاس نه ونیو هلته دغه بس شاته بوته مونږ ډېر خفه یو سوال جاري ورته کوو نه مني چې ښځه ده خیر او بس دا کلینډر یو 100 یا 200 روپۍ پټې ورکړي بیا او بچې دې خو راغی وایي که دا ماشوم در سره نه وی دی ښځې ته وایي نو دا بوجۍ به مې درنه کوزه کړې ماشوم خیال مې وسات او بیا کلینډر ښځې ته وي چې بس روان شه 200 روپۍ راکړه 200 مې ورکړه د ماشوم خیال یې وساته که د سپینګیري سپینګیري خیال یې وساته که نه قاید اعظم سپینګیری نه دی سپینګیري خیال یې وساته زمونږ یو دلته یو کس و هغه خبره کوله وایي ګاډي نه مونږ ډېر کسان یو کس یې کوز کړ او پیسې یې اخیستې هغه کولې چې داسې داسې وایي مونږ ټول ورکوز چې چېرته دا غریب پرېږده او دا چل دی هغه د سوال ځای نه منله وایي بس ایسته هغه څه پیسې ورکړې بیا یې پرېښودل که نه وایي موږ ورته چې خدای ظالمه ګورې د دومره سپین ږیرو مشرانو دې ونه منله او د پیسو دې ومنله ورته چې په ایمان وایي چې ته مشر یې که دا مشر دی تا نه غټ مشر یې راته مخکې که که نه جناح یې راته مخې ته که نو د ده منه مه که نه دا مشر دی که نه ګیر خیلی سپین ږیری ولا يؤخذ منها نو دا سفارش چې کوم دی دا پیسې چې دي دا به دغه ورکوي ثالث ورکوي نو منها کې زمین نفس شافعه اولني نه پس راځي د دې کې سړی غلطېږي ګورئ ولا هم ينصرون او سوال دا دی يؤخذو يقبلو او لا تجزي نفس دا خو ټولې مفرد صیغې دي ولا هم ينصرون دلته ضمیر هم د جمع ذکر کوي ينصرون دلته فعل مرتبط جمع کې دا ولي جواب دار ہے چې هم ضمیر نفس مشفوعه راجی دی نفوس او عموم پکې د نکرتوب نه معلومیږي جمعیت پکې راغی صحیح شد کثرت تکسر پکې راغی د استغراق د وجه نه تکسر که سوال دا شي چې اخو مؤنث دی نو دا څنګه دی نو جواب دار چې افراد تراجی دی هلته مراد څه دي افراد هلته مراد څه شي دي اشخاص دا ډیر اشخاص کنه ولا هم ضمیر هغه اشخاص تراجی دی چې کوم د نکرې نفست نه معلومیږي د استغراق او د عموم په مطلب باندې ورسېدی که ونه رسېدی وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ یو تنجیه ده یو انجا ده تنجیه لگ ختمېدو ته وایي یو انجا په یو ځل باندې عذاب ختمول نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب دا يسومونكم دا سوء العذاب دا حال دے دا کمنا یذبحون دلتا پتی یو سوال با بتا سوارج بل ذکی اللہ و یقتلون ابناکم او دلتا و یذبحون دا ولی
جواب دادے قتل عام دے وجل فنا حق دے یو سڑی دے تا قتل وئی نوالتے عام لپا ذکر کرے دے خود قتل کیفیت سنگا و سنگا بے وجل پٹوپک بے وشتل کپکو تک او کعال علول بینو دلتا کیفیت بیانی زبح خاص گویا کی علتے عام ذکر کرتے دا عام تفسیر پا خاص سرو دیم نمبر اعتراض دارے یو ذکر سورہ ابراہیم کے اللہ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وہ ورسروی دلتا ورسر یذبحون نوی داولی جواب دادے علتا ورسر وہ ذکر کرے یسومونکم سوء العذاب علتا عذابون ذکر کئی یسومونکم سوء العذاب بیل عذاب گرزولے دے او یزد تذبیح بیل عذاب گرزولے دے او دلتا خو مقام دا نعامو دے کرا تعدید دا نعامو کئی دلتا خو نقام چی سمرا کم ذکر شیخہ دا کرا دلتا سوء العذاب سے جوڑ کرے دے دائی مبین جوڑ کرے دے یذبحون ورطا بیان جوڑ کرے دے یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناکم دائی ٹول یو عذاب یو نقم گرزولے دے یو نقمت ذکر دا مقام دا تعدید دا نعامو دے ذکر دلتا وہ ندے ذکر کرے جواب بانے پوچھ چاہیے ذکر گو رہے دیم سوال دارے وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ لوریان پر خودل خوخا خبر دا کرا دا خود بدا ندا کرا دے پر مقام دا عذاب کے ولی ذکر کرچے وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ جواب دارے چی ارون مڑکی گی او خین دی پاتی کی گی نا دین غٹ عذاب بلچر ترے دا دی خزی کفالت و تربیت بسوک کئی صحیح شو او دا دی خزی پابندی بسوک کئی چروری مرشو علکان وجل سڑی او خزی پر خودلی نو مطلب دا غٹ نعمت دے چی خزی ڈیری شو سڑی کمی نو دا سمر بدا خبر دا اس موجودہ وقت دی دنیا کے دا آفات و مصائب و فتن چی دی خدا خزی ڈیری دی صرف مرکزی اشیاء کی 250 خزی دی و تسلویخ سڑی دی پاکستان کا 30 کروڑ آبادی سی اب 1 کروڑ کے 4 لکھ خزی زیادی دی 4 لکھ تا 30 کروڑ تا سے ضرب ورکے تقریبا 2 لکھ خزی پاکستان کے زیادی 100 لکھ 2 لکھ 2 لکھ خزی تاسی بھی پوچھ رہی جو سڑی تا دیر بازی سڑو تا یوی ورسی گیا دیر سڑی دی چاگی تا 2 3 رسی تاسی پہ پوچھتے کبھی نشای پوچھ استحیاء دا خزو جندائی پر خودل دا نعمت ندے بلکہ دا نقمت تے نو ذکر پہ مقام دا نقمت کے ذکر کر نساء خزی تاوئی خودلتا چکم دے مجاز مرسل لے گو رہی دلتا تی بنات مراد تی بنات تک پہ اعتبار دا ما یہولو لئی سر خزی جوڑی گی نو ذکر ورطا دا چی خزی ہوئی درود شریف ہوئی اللہم صلی